बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन به موږ د آټوډیسک کمپنی پروګرام یعنی آټوکیډ 2007 پروګرام په ورژن کې مزید نو 2D کمانډز تفصیلا ډیسکس کوو. نن په کلاس کې به چې کوم 2D کمانډز موږ کوو دا 2D کمانډز تعلق ساتي سی سره. پهلنې چې پکې کوم یو کمانډ دی تعلق ساتي د دې کار سره چې کوم دا ویل غواړو چې زمونږ یو لاین سره څومره لاینونه ټچ شوي دي. متعلقه لاینونو په متعلق یو کمانډ دی متعلقه لاینونو، یعنی یو لاین موږ سلیکټ کړ، مین لاین دی، سنټر لاین دی، هغې سره نور لاینونه څومره ټچ شوي دي هغه لاینونه زه کتل غواړم. د هغې په باره کې یو کمانډ دی او یو کمانډ موږ سره د پیمایش په متعلق دی، یعنی یو لاین موږ ډرا کړ هغه لاین موږ کتل غواړو. یو خو موږ د دې ځای نه کتلی شو چې بالکل لاین موږ سلیکټ کړو او بره پې دا خپل کرسر کراس هیر پې کېږدو نو موږ ته وښیي چې دا لاین څومره دی. یو مینولی کتل دي، زه یو کمانډ اپلای کما او د یو سر نه بل سره پورې هغه لاین سلیکټ کما نو ما ته وښیي چې دا لاین د لمبایي په رخ دومره دی او چوړایي په رخ دومره دی. دا دو کمانډونه به موږ نن په کلاس کې ډسکس کوو. غونډو نه پهله به موږ راشو د آټوډیسک آوټلاین طرف ته. د آټوډیسک په آوټلاین کې او په 2D کمانډز کې به موږ وګورو چې ننني زموږ کم کمانډز دي. ننني موږ سره دا دوه کمانډونه دي. 12 نمبر باندې کم کمانډ چې موږ سره کم دی ا د اف اس په نوم باندې، یعنی کمانډ په اف اس باندې اپلای کیږي او د کمانډ نوم څه دی؟ فیس مود. څه د پاره استعمالي؟ یوز فور استعماليږي د پاره شو دا ټچډ لاینز. یو لاین چې تا کلیک هغه لاین سره څومره لاینونه ټچ دي د دې د پاره اف اس کمانډ استعماليږي. صحیح شو کنه؟ with selected line کم لاین چې موږ سلیکټ کړي for doing what د څه کولو د پاره د څه کولو د پاره. لکه فور ایگزامپل ما سره دلته یو لاین دی، ما L4 لاین وخلو آر تو مې آف کړلو او داسې یو اوږد مې یو لاین تیر کړ. لاین مې تیر کړ که نه؟ لاین ما سره څومره دی؟ ویې ګورئ څومره دی؟ صحیح ده که نه؟ بل مې چې شی وکړ L4 لاین د دې لاین سره ګوره دلته مې ټچ کړ او یو لاین مې راوستله کرنګي را مې وستل، بیا مې انټر وولو انټر یو لاین مې دې خوا سیر ته بوتللو خو زوم ان شوم یو مې ته دې خوا سیټ نه یو بوتلم زوم آوټ مې کړ داسې مې بوتلم. صحیح ده؟ بل مې چې شو کړ بل مې بیا د دې ځای نه یو شروع کړ زوم ان شوم ډي اس فور ډرافټینګ سیټینګ ته به لاړ شي. دا ټوپونه به بیا دی نه وښي، د دې ځای نه به چک لرې کې را به شي او د دې ځای نه به چک لرې کې. اوس به دا ټوپونه نه وښي. ښه L4 لاین مې وله اوس ټوپونه وښي. یو مې د دې ځای نه شروع کړ. ښکاري درته؟ ښکاري؟ دا دې سره ټچ نه دی ښکاري که نه؟ لږ مې خیر دی را شاته کړو چې تاسو ته ښکاره شي. لاین مې داسې راوګد کړ، لاین مې داسې وروګد کړ. ښکاري که نه؟ صحیح شو. بل مې داسې وکړه انټر مې والو، بل مې د دې ځای نه بیا بوتللو سی او فور کاپي کلیک مې والو انټر او د دې ځای نه مې داسې راوسته دلته مې کېښوسته. صحیح ده؟ بل مې انټر والو L4 لاین یو مې د دې ځای نه روان کړ. صحیح ده؟ بل مې بیا د دې ځای نه ټچ روان کړ، بل مې بیا د دې ځای نه ټچ روان کړ، بل مې بیا سی او فور کاپي والو کلیک او د دې ځای نه مې راونیولو او داسې مې راوړلو دې ځای سره مې ټچ کېناستو. اوس بچې تاسو ته ښکاري دې سره څه لاینونه د مین لاین سره دې ته به موږ څه ووایو مین لاین یا سنټر لاین. د دې سنټر لاین سره څه لاینونه ټچ دي او څه لاینونه ورسره ټچ نه دي. اوس ما ته منیجر صاحب وایي چې داسې چلو کا ما ته وښایه چې د دې مین لاینونو سره کم لاینونه ټچ دي هغه لاینونه ما ته سلیکټ کړه. نو دا خو یو څو لاینونه دي، داسې به تا سره په کروڑو په اربو لاینونه وي. صحیح ده که نه؟ نو که ته داسې کتل غواړې چې د دې مین لاین سره کم لاین ټچ دی هلکه دا لاین ورسره ټچ دی دا سلیکټ کړه او بیا پهله مې دا مین لاین سلیکټ کړه. د مین لاین سره یعنی سنټر لاین سره یو دا لاین سلیکټ دی دا سلیکټ کړه او بل کوم یو لاین دا خو نه دی سلیکټ، دام نه دی سلیکټ او دام نه دی سلیکټ، بل دا لاین سلیکټ کړه دا سلیکټ کړه، بل دا لاین سلیکټ دی ښکاري که نه دا سلیکټ کړه. صحیح شو. نو په دې باندې خو به ډېر ټایم ولګي. دا خو ما سره یو څو لاینونه دي.
د څه دپاره سلیکټ کوم منیجر صاحب ماته وایي چې زه وله مخکې رنګ ورکوم کلر وله ورکوم یا د لاینونه موټا کوم د څه کول غواړم ورسره فور ډوینګ واټ څه کول غواړم ورسره یا وله کلر ورکوم یا یې موټا کوم یا یې ډاټډ کوم هر څه شی چې ورسره زه کول غواړم هغه زما بعد کې کار دی خو د دې مین لاین سره دا مین لاین چې کوم دی دا سنټر لاین د لاین سره چې کوم لاینونه سلیکټ دي هغه لاینونه ماته سلیکټ کړه نو ته چې په دې طریقې باندې ځې چې دا کومې طریقې باندې زه روان یم په دې باندې خو به تا نه ګینټو حساب باندې ټایم به درنه واخلي په اسانه طریقې ولې نه کې اسانه طریقه موږ سره کومه یو د غور او فکر سره وګوره را بشي کمانډ تا سره چې شری کمانډ تا سره دی FS4 فیس مود صحیح ده کنه را بشي او به وخی FS4 فیس مود FS4 فیس مود انټر بو وخی چې انټر دی وخلو نو تا ته سوي تا ته دا ویل غواړي سفر وکړه Z4 زوم د دې ځای نه راته لږ زوم زوم شو Z4 زوم د دې ځای نه راته لږ زوم صحیح ده که نه ما ته وایي وښایه ما ته چې د دې مین لاین سره کم لاینونه سلیکټ دي زه ورته څه کوم FS مې ټایپ کو فیس مود انټر مې وخلو چې انټر مې وخلو نو ماته څه وي سلیکټ ټچډ آبجیکټ هغه لاین سلیکټ کا چې کم سره ته ټچ لاینونه ښودل غواړې زه ورته یم هغه لاین ما سره دا دی صحیح شو که نه په دې باندې چې ته کلیک ووهې ډایرکټ به تا ته وښیي چې دې لاین سره کم لاینونه ټچ دي په دې کته که نه ویښو درته که نه دا نور ورسره نه دي ټچ که کتل غواړې نو ګورې دا ورسره ټچ دی نه دی ټچ نو ځکه یې دا سلیکټ نه کړ دا ټچ ورسره دام ټچ ورسره دام نه دی ټچ او دام نه دی ټچ صحیح ده که نه نو چې تا دا سلیکټ کړ د مین لاین سره چې تا کوم لاینونه سلیکټ شو ادي سلیکټ کړ په دې کمانډ په ذریعه باندې وګوره څومره اسانۍ سره سلیکټ شو ته څه کې زه دله کلر ورکول غواړم ودې کته دا موټا کول غواړم ودې کته موټا کول خو یو نه ښوده راشه دلته لاین ویټ وه په خبره باندې پوه شو اسکیپ نیول وګوره څومره اسانۍ سره ما سره څه شی وشو کمانډ را سره اپلای شو خبره باندې پوه شو دا و تاسو سره سمپل فیس مود کمانډ پوه په شوي ختم مې کړ دا لاین ویټ به آن ساتئ خبره باندې پوه شو اوس زه څه شی کوم REC فور ریکټینګل دا کمانډ تاسو ته مخې ته راخوشی دی تا ته چا یو باکس راکړ څه یې درته راکړه باکس او چا درته وویلې چې د دې باکس لمبایي څومره ده ریکټینګل دی راکړه ریکټینګل دی سکویر دی هر یو شیز دی د ده لمبایي څومره ده صحیح ده که نه او یو یې درته L4 لاین یو یې درته داسې یو لاین راکړه صحیح ده که نه وښایه ما ته چې د دې آبجیکټ لمبایي څومره ده دا مخامخ چې کومه ده د دې طرف نه چې ته ورشي مخامخ چې تا سره کموي دې ته ویلی کېږي لینت او دا سایډ ته چې کومې تلي دي دې ته ویلی کېږي ویرت چوړایي نو تا ته ویلې چې ما ته د دې آبجیکټ دا پلاټ ته که هر څه شی دی د پلاټ لمبایي چوړایي وي خو اونچایي یې نه وي اونچایي وي نه وي ما ته وویلې چې د دې پلاټ ما ته لینت وښایه او ویرت ما ته وښایه نو ما تاسو ته ویلي چې پهله به تاسو ته څه ښودلی کېږي لینت او پهله به تاسو څه ګورئ لینت او پهله به تاسو څه لیکئ لینت او پهله به تاسو څه وایئ لینت بیا ویرت بیا هایټ یا ډپت صحیح ده که نه ډپت هم ګهرایي موږ سره په هایټ کې راغله که نه یو شي کودایي چې ته وکړي او لاندې ورکوش وي کودایي ته نو د لاندې ځینې ناپ کې نو بره طرف ته به ناپ کې که نه او که د بره ځینې ناپ کې نو لاندې طرف ته به ناپ کې چې د لاندې ځینې ناپ کې نو بیا دې هایټ شو او د بره ځینې چې ناپ کې بیا دې ډپت شو ګهرایي صحیح ده که نه نو ما ته منیجر صاحب دا وویله چې ما ته وګوره یا راته وښایه چې د دې آبجیکټ ما سره لینت څومره دی نو د دې دپاره به تاسو چې شی وښئ DI4 ډسټنس مخکینی کمانډ دا دی DI4 ډسټنس پیمایش معلومولو دپاره نو زه به چې شی ټایپ کړم DI4 ډسټنس انټر مې وښلو نو ما ته څه وایي ما ته وایي سپیسیفای فرست پوینټ پهلنی پوینټ مې ورته ښوده که دې طرف نه شروع کېږي که دې طرف نه شروع کېږي لمبایي ناپ کوم که نه که دا لمبایي ناپ کې او که دا ناپ کې صحیح شوه داسې مې وکړه یو کلیک او بل کلیک لمبایي ته څه ویلی کېږي X axis او دا به تاسو ته X axis کې ښیي ګورئ کلیک مې ووالو نو ما ته څه وایي X axis څومره دی کرسر سره وګورئ څه وایي لاندې وګوره ډسټنس پورې څومره وښودو
9 फुट 8 इंच और 5 सूतर सही ده کنه انګل یې راته خو چې دا لاین په کم انګل باندې دی 180 انګل باندې 180 باندې دی کنه دی او لاندې څخه ډیلټا ایکس څومره دی 9 فुट 8 इंच और 5 सूतर डेल्टा वाई 0 है डेल्टा जेड हम 0 है डेल्टा वाई वेले की चौड़ाई था वेरता और डेल्टा जेड वेले की ऊंचाई था या गहराई था सही है ना खुमा लेंथ राउनी वालो लेंथ में पे का तो नो माता सका लेंथ यानी एक्स एक्सिस के खोद लेकेगी एक्स एक्सिस मुंग सरा लेंथ है नो सवी 9 फुट 8 इंच और 5 सूतर ब्या में इंटरव्यू वालो दाखो म्यूली करो सान सरा सीधे 9 फुट 8 इंच और 5 सूतर सीछे एक्स लंबाई सही शो उस माती चौड़ाई हो गोरा नो ची देजे कि मैं क्लिक वालो द देजे ना तर देजे पूरे दा चौड़ाई है चुमरा दा चौड़ाई है मा सरा दा 6 फुट 7 इंच और 3 सूतर खबर बांधी पूछ ना नो दा में पकम कमांड पर जरी माने होगा तो डी आई बांधी होगा हो कदा सी लाइन में पर एंगल बांधी तली नो दा दा तबिया नखी बिया गलत खी करता او کدا تاسو همداسې مګورئ سلیکټ میکړ دا وره ډاینامیک انپوټ دا در سره اون وي چې دا اون وي نو دا کله راغلی دی ډاینامیک انپوټ والا آپشن کله راغلی دی چې کله آټوکیډ 2007 ورژن راغی ځکه دته ویل کېږي پروفیشنل په 2006 2005 د 2007 ورژنونه لاندې کې دا ډاینامیک انپوټ نو نو چې کله ته ډاینامیک انپوټ آف کی نو ګوره بیا تاسو ته نه خیره نه خو چې کله ډاینامیک انپوټ زو آن کما نو اوسه ما ته خیو ګوره سوي راته لمبائی ہے څومره ده 9 فुट 8 इंच और 5 सूतर सही में रही इस्तेवा करना और चौड़ाई है मा सरा څومره ده ورته ما سره څومره ده 6 فुट 7 इंच और 3 सूतर خو کدا په معلوموم دا د डी आई फॉर डिस्टेंस कमांड पर ذریعہ باندې डी आई फॉर डिस्टेंस میو والو د دې زینا اندازه رکنه د دې زینا تر دې پورې ما ته خو ار تو با د انګل والا لاین معلومول دا په انګل تلې ده کنه د دې د لپاره به ار تو اف کې کلیک میو والو نو ما ته سوي ما ته دا وی چې څومره ده په ایکس کې مراته خي او په واي کې مراته خي خیراته کني خي نو زه به د ایکس ویلیو روچتم او که د واي ویلیو به روچتم کومه یو ټیک تا په ایکس کې راته وی چې دا لاین څومره ده 4 فुट 8 इंच पौने कम 9 इंच 4 फुट पौने कम 9 इंच 4 फुट 8 इंच और पौने कम नो چې पौने कम شو چې پاو کم لکه 12:45 بجې وي تاسو سره په غړۍ کې 12:45 نو تاسو څه وایي پौने कम پاو کم څه یو بجې وایي کنه وایي یا تاسو سره 11:45 وي نو دا 11 نه بعد 12 راځي کنه نو تاسو څه وایي چې 11:45 بجې وي نو تاسو داسې ویلی شئ 11:45 او تاسو داسې ویلی شئ پौने कम 12 بجې نو دا 12 ته ولې یاد کړ یعنی د 12 بجو ته پौने وخت پاتې دی پاو وخت پاتې دی نو دا ویلی کېږي څه شی 4 فुट पौने कम 9 इंच په لینټ کې راته وښوده 4 فुट पौने कम 9 इंच او په وای یعنی ورت کې راته وښوده څومره دی 6 فुट 1 इंच और 3 सूतर نو زه اوس کومه خبره ومنم بره په ډیسټنس کې څه ویلي دي بره په ډیسټنس کې بیل نوم ښودلی ګوره ډیسټنس 7 فुट 8 इंच या 7 فुट पौने कम 8 इंच بره راته په ډیسټنس کې دا ښودلی نو کومه خبره زه ومنم کرسر سره راته ښکاري که نه او دلته هم درته لیکلي دي ګوره لینټ کې راته دا ښیي او په ورت کې راته دا ښیي ذهن کې یاد وساتئ زه کوم پیمایش اوچت کړم نو ډاینامیک انپوټ تا سره آن دی سلیکټ پې ووهه او ویې ګوره څومره دی 7 فुट 7 पौने कम 8 इंच نو دا 7 فुट पौने कम 8 इंच ما ته پس کې ښودلی डी आई फॉर डिस्टेंस په ووهئ صحیح ده که نه او را به شئ څه شي ته دلته په کلیک ووهئ او دلته په کلیک ووهئ د ایکس او د واي دواړه ویلیوګانې غلطې وي خو دا بلې چې کوم ډسټنس راکړی و بره ډسټنس شته که نه هغې کې څه لیکلي 7 فुट पौने कम 8 इंच همغه به تا سره صحیح پیمایي شو صحیح ده که نه بره څه چې لیکلي و ډسټنس یې څه ښودلی 7 فुट पौने कम 9 इंच وګوره 7 فुट पौने कम 9 इंच صحیح ده که نه او په ایکس کې څه ښودلي په ایکس کې راته ښودلي دي 4 فुट पौने कम 9 इंच دا غلط دی په وای کې څه ښودلي راته 6 فुट 1 इंच او 3 सूतर دام غلط دی
خدا بره چې مکمل ډسټنس یې کم راکړی دا صحیح دی 7 فټ پونې کم 9 انچ ولې صحیح دی چې کله موږ دا سلیکټ کړو نو موږ ته ښایي څومره ښایي راته 7 فټ پونې کم 9 انچ او انګل هم راته ښایي په کم انګل باندې دی 52.29 ډیګري باندې خبره باندې پوه شو امید لرم چې ښه پې پوه شوي دا موږ سره ډسټنس کمانډ دا به صرف تاسو اپلای کوئ د لاین کتو دپاره صحیح ده که نه نو نن موږ صرف اونلی دا دوه کمانډونه تفصیلا ډسکس کړو نن دپاره دومره بس اوس موږ اجازت غواړو د الله په